انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام زمنگا عزیز طالب علمانو حاضرین محفل بعضی خبری هغه د یو حالت سره تعلق ساتي یو استاز چې هغه خپل شاګرد چې د دې روحاني اولاد دی او اته کاله دا شاګرد دی استاد سره تیر کی او اته کاله بعد دا شاګرد چې د خپل استاد نه جدا کیږي نو د دې درد او غم او تکلیف هماغه کس محسوسوي شي چې چا باندې دغه کیفیت طاری وي نو که یو طرف ته زمونږه د خوشحالۍ ورځ ده چې مونږ کوم امانت د دې نبوت د علم د خپلو اساتذه کرامو نه حاصل کړی هغه مونږ خپل شاګردانو ته ورکړو دا امانت مونږ ادا کړو که په دې باندې زمونږ خوشحالي ده نو بل طرف ته زمونږ دپاره دا نن ورځ د ډېر سخت د تکلیف هم وي خو هغه تکلیف کې مونږ خپل ډېر په مشقت حوصله او اعصاب په ځای ساتلي چې زمونږ دا روحاني اولاد زمونږ نه جدا کیږي مونږ د الله تبارک و تعالی په بارگاه کې دا سوال کوو او انشاءالله ستاسو په مخ کې دا اقرار کوو چې د قوم او د اولس دا کم بچي تاسو مونږ ته سپارلي وو بطور امانت نن د هغې نتیجه ستاسو وړاندې ده الحمدلله په دې امانت کې مونږ خیانت نه دی کړی زما عزتمندو حاضرینو ما ستاسو په وړاندې د سوره کهف 10 آیت تلاوت کو په دې آیت مبارکه کې اصحاب کهف د الله په بارگاه کې وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا نو علامه ابن کثیر لیکلی دی وی د دې مطلب دی هب لنا الهدایته الله مونږ له هدایت راکا او اصحاب کهف دویم ټکی د الله نه غواړي وهیئ لنا من امرنا رشدا زمونږ په امورو کې مونږ سره د آسانۍ د عافیت معامله وکړه نو علامه ابن کثیر وی چې نکونو بسببه راشدین مهدیین چې الله ستا د رشد د وجې نه ستا د عافیت د وجې نه مونږ ټول هدایت یافته شو نو اصحاب کهف د الله نه دوه شیونه غواړي یو هدایت دی او دویم د عمل عافیت دی نو طالب علمانو خاص کر د دور حدیث شریف طالب علمانو د انسان په علم کې فتور راځي چې کله دې په شکوک او شبهاتو کې مبتلا شي او د انسان په عمل کې فتور راځي چې کله دې په خواهشاتو کې مبتلا شي نو اصحاب کهف د الله نه دوه شیونه وغوښته الله داسې علم راکه چې د شکوک او شبهات او توهماتو نه پاک وي او الله داسې عمل راکه چې هغه د خواهشاتو نه پاک وي نو طالب علمانو که تاسو خپل ځان د شکوک او شبهاتو نه پاکول غواړئ د خپلو اساتذه کرامو او اسلافو سره به هیڅکله هم د عقیدت او د محبت تعلق نه ختموي او که تاسو خپل ځان یعنی خپل عمل د خواهشاتو د اتباع نه ختمول غواړئ نو د صلحاو صحبت به نه پرېږدئ هر هغه بنده
چې تعالی د الله معرفت خی او د نبی علیہ السلام مبارک محبت خی چې هغه څوک دی او چرته دی د هغوی محفل صحبت تاسو په خپل ځان لازم کړئ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَلَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَایَاتِ علم د ډېر قیل او قلنا نوم نه دی ولکن العلم الخشیة علم د خدای د خوف نوم دی. او په بخاری شریف کې تاسو یو حدیث شریف ویلې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظله وقسم خلق داسې دي چې د حشر په ورځ د الله د عرش عظیم سوري لاندې وي. په هغې کې دویم کس چې نبی علیہ السلام مبارک بیان کړی وشاب نشأ فی عبادت الله هغه نوجوان چې په نوجوانی کې د الله عبادت کوي. نو په نوجوانی کې به ته د الله عبادت کله کې چې ستا په زړه کې د الله خوف وي. وی العلم هو الذي ينتبع في القلوب علم هغه دی چې ستا په زړه کې اثر پیدا کړي چې تر څو پورې ستا په زړه کې دا اضطراب د الله د خوف علامات او آثار او نبی علیہ السلام مبارک سره وجدانی محبت دا کیفیت شروع شوی نه کنه جی نو دا هغه علم نه دی چې کوم د عرش عظیم نه نازل شوی دی. نو اولنۍ خبره ستاسو طالب علمانو خدمت کې دا ده چې خشیت خدا د الله خوف هر وخت ستا په زړه کې پکار دی. دویمه خبره د نبی علیہ السلام مبارک سره ګورې په محبت کولو کې د انګریزانو یو ټکی دی نو کمپرومایز. نبی علیہ السلام مبارک سره به مجنونانه محبت کوئ چې مبارک پیغمبر سره ستاسو محبت جنون ته رسیدلی. بس اولنې ټکی د الله خوف، دویم ټکی د نبی علیہ السلام مبارک سره مجنونانه محبت. اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر پتا باندې ستا د خپل ځان نم زیات حق لري. نو چې د خپل ځان نم زیات حق د نبی علیہ السلام مبارک دی نو هغې سره څنګه محبت پکار دی هر انسان د خپل ذهن کې دای خاکه جوړه کړي. او دریمه خبره طالب علمانو که تاسو دا غواړئ چې ستاسو فیض الله په ټولې دنیا کې خور کړي د دنیا لالچ حرص دا به د خپل زړه نه وباسي. ابو الحسن شاذلی رحمت الله علیه فرمایي وی اربع لا ينفع معهم علم سلور خبرې داسې دي سلور عادات چې هغه سلور عادات په چا کې وي که نه د هغې علم چاته نفع نه رسوي. په هغه سلورو عاداتو کې اولنی عادت دی حب الدنیا د دنیا محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د برکت دا ټول کائنات پیدا شو خو نبی علیہ السلام مبارک دنیا خوښه کړې نه د خپل ځان دپاره. نو ستا په زړه کې پکار دا دی چې د دنیا محبت نه وي. نبی عیسی مبارک فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیئة د هر ګناه جرړه دا د دنیا محبت دی. او دنیا به قدر ضرورت چې ستا په حیا او عزت شپه سبا شي او په دې مرۍ کې د لاړې تیر شي الحمدلله ووایه. نو اربع لا ينفع معهم علم
اولنې ورکی حب الدنیا دی، دویم ټکی دی و نسیان الاخرته، چانه چې آخرت هیر وي د الله په بارگاه کې حاضرېدل د علم نفع بخش کېدی نشي. او دریم شی دی و خوف الفقر، د ولږې هیره، زه علم کوم درس و تدریس کوم، ما دا رزق به څنګه چل کېږي؟ یعنی طالب علمه تا 8 کاله په مدرسه کې تیر کړو او ستا د رزاق سره دومره تعلق هم پیدا نشو چې ته ورباندې د خپل رزق دروازه کولاوه کړي. ستاسو زما د دې خبرو تعلق زما د دې دور حدیث شریف طالب علمانو سره ډیر دی چې 8 کاله دی قرآن ویلې، احادیث مبارکه دی ویلې، او ستا د رزاق سره دومره مراسم هم پیدا نشو چې ته ورباندې د خپل رزق دروازه کولاوه کې، دا ډېر افسوس دی. او څلورمه خبره و خوف الناس، د خیر خبرې بیانولو کې، د حق په اظهار کې به د خلکو خوف نه کې. نو 4 لا ينفع معهم علم، حب الدنیا و نسیان الآخرة و خوف الفقر و خوف الناس. نو ما دا عرض کو چې طالب علم په زړه کې د الله خوف پکار دی، د نبی علیہ السلام مبارک سره مجنونانه محبت پکار دی. درېمه خبره چې انتهایی ضروری ده، ما ستاسو په وړاندې د ابن عساکر یو روایت حدیث بیان حضرت حذیفه ابن یمان فرمائی وی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې ویل لمن لا یعلمو، افسوس د هغه انسان د پاره دی چې چا علم او د الله معرفت حاصل نکړو. او بل مرحله کې وویل لمن علم ثم لا يعملو، او به لوی افسوس د هغه چا د پاره دی چې علم یې وکړو او عمل یې ونه کړو. عربی کې یو متل کېږي وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، که علم درته نه او عمل نه کې دا مصیبت دی، او که علم درته وي او عمل نه کې نو دا لوی مصیبت دی. نو درېمه خبره ستاسو په خدمت کې خپل ځان کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق او کردار، دا د فتنو وخت دی، دی وخت کې دا امت او مسلمانان ډېر په پریشان حالی کې دي چې د الله یو پریشان حاله بنده تا سره کینی کنه او ستا د پیغمبر اخلاق او کردارونه دومره متاثر شي چې هغې نه خپله پریشانی هېره شي، خپل ځان کې جاذبیت پیدا کوي. الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک ته فرمائی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، وی محبوبه که چرته ته سخت طبیعت او سخت مزاج وي نو دا خلک بستانه غیر چاپیره نه راجمع کېدی. نن چې دا خلک ستانه غیر چاپیره راجمع دي او ستا په مبارک نوم باندې ځان قربانۍ، د دې وجه دا ده چې محبوبه ستا اخلاق ډېر اعلی دي او د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق سبحان الله په شرم یا تعمیل او دی کتابونو کې تاسو وی چې اعلی د علوی د پار راځي کنه، لکه ته په عربی کې وی زید علی السطح، چې زید د چت د پاسه دی، نو مطلب چت د زید د خپو د لاندې دی کنه، زید د چت د پاسه دی نو مطلب څه چې چت د زید د خپو. نو الله څه فرمایو ګوره محبوب ته فرمای انک لعلی خلق عظیم، محبوبا ته د اخلاق په یو داسې درجه فایز یې چې دا بهترین اخلاق ستاسو د قدمینو شریفینو نه جاری کی. نو طالب علمانو درېمه خبره ما ستاسو خدمت کې دا گزارش وکړو
چې خپل اخلاق او کردار د نبی علیہ السلام مبارک په رنگ کې ځان رنگین کوي. بس او سلورمه خبر ستاسو خدمت کې دادا د دین خدمت. زه په خپله د گنج په مدرسه کې ماشومانو ته نورانی قاعده خیمه، نو که الله تعالی دا مقدر که چې جارو را واخلي او د الله په دې کور کې ووهي که نه، نو تو ویوه الحمدلله. دا نه ده چې تاله اوس بخاري شریف درس ملاو شي نو ته به خوشحالیږي، او که نورانی قاعده یا بغدادي قاعده درته موقع ملاو ته داسې شل. نه نه، د الله په بارگاه کې د اخلاص نورانی قاعده خودل دا د ریاکاری د بخاری شریف نه ډېره لویه مرتبه لري. دا یاد لرئ. او دا واړه ماشومان چې ته ورته نورانی قاعده ښې، سبا امدا ماشومان نوجوانان کیږي. نو د دین خدمت څلورمه خبره، د دین ترویج چې په کوم شکل کې متاله الله مقدر کی، ته به وې الحمدلله رب العالمین چې الله زه د دې قابل هم نه یم، دا ستا لطف و کرم فضل و احسان دی چې ماته د خپل د دین د خدمت دا موقع راکړه. نو ما ستاسو خدمت کې دا څلور خبرې عرض وکړې. اولنۍ خبره د الله خوف ستاسو په زړه کې هر وخت مستحضر کېدل پکار دی. دویمه خبره د نبی علیہ السلام مبارک سره مجنونانه محبت. صحابه کرام سو شان و سبحان الله د نبی علیہ السلام مبارک سره د هغوی د څرنګه عقیدت او محبت چې د نبی علیہ السلام مبارک د خبر مخکې د هغوی د هیڅ نش بس. او دریمه خبره اخلاق او کردار. او څلورمه خبره د دین خدمت چې په کومه جامه کې متاله الله مقدر کوي ته به شکر وباسي. او یو د کومو طالب علمانو چې ماشاءالله نن الحمدلله پټکي وهلي دي، د دې په خدمت کې دا گزارش دی، دین سره درانه جامه خوند کوي. هر د مدرسې طالب علم پټکي کوشش کوي سپین لباس او صادر. صادر به صحابه کرامو ګرځولو، نبی علیہ السلام مبارک وګرځو. لکه هغه بخاری شریف کې یو روایت ته حضرت ابو هریره نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کوي صاحب ډېرې خبرې ستاسو نه واورم ما نه هېرې شي. نو نبی علیہ السلام مبارک ولو فرمایي چې دا خپل صادر وغوړوه. وګوره صادر وغوړو نه سر صادر او کنه. نو ستاسو خدمت کې گزارش دی چې پټکې اچوئ ټول طالب علمان، او که یو طالب علم پټکې نه اچوي نو سپینه ټوپۍ دا رنګ برنګي ټوپیانې سرې نیلا او دا نیمې ټوپیانې دا ما اچوئ. سپین لباس نبی علیہ السلام مبارک سپین لباس خوښ کړی دی، او سپین لباس دا د ملائکو لباس دی. ته چې د ملائکو سره مشابهت اختیارې نو ملائک تا سره مانوس کیږي. نو دا څلور خبرې ټول ملګري خپل ذهن کې کېنوئ، خاص کر د دور حدیث شریف طالب علمان. د الله خوف، د نبی علیہ السلام مبارک سره محبت، خپل اخلاق او کردار، او د دین خدمت. الله تبارک و تعالی دې ستاسو د ټولو فیض عام کی، او دا څومره متعلقین رشتہ داران چې د دغه ملګرو حاضر شوي د دې په خدمت کې یو حدیث بیانوم. په ترمذی شریف کې یو حدیث دی، دو صحابه کرام ورونه دا یو ورور د نبی علیہ السلام مبارک خدمت کې به هر وخت ناستو په صفه کې، او دی بل ورور به مهنت مزدوری کوله. نو یو ورځ دا مهنت مزدوری والا ورور رالو، نبی علیہ السلام مبارک ته شکایت کوي
چې صاحب زه ټوله ورځ محنت مزدوري کوم او دا زما بل رور هر وخت تاسو سره ناست هېڅ کار نه کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله غوسه شو او ورله وفرمایلې وی لعلک ترزق به، وی تاسو تم چې دا کم رزق ملاویږي که نه دا د دقې صحابي د برکته ملاویږي چې دا علم ازده کوي. نو مطلب دا دی چې دا څومره ملګري دلته د دغې نوجوانان او رشته داران حاضر شوي دي دې دوی په دې باندې شکر ادا کړي. الحمدلله رب العالمین چې الله ستاسو په خاندان کې دا ځای وکته او ستاسو د خاندان یو فرد د نبی علیہ السلام مبارک په وارثانو کې یو وارث کړو. نو تاسو ټول رشته داران د دې نوجوانانو حوصله افزایي وکړئ او دې نوجوانانو ته د دین د خدمت مواقع مهیا کړئ. دې وخت کې چې کوم د دې د جذبات وي د دین د ترویج چې هغه جذبات الله ستاسو د حوصله افزایي د وجې نورم زیات کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.